أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث شریف دی چې علم حاصلول په هر زنانه او نارینه فرض دی. زه د دې ښایسته پروګرام د دې سکول افتتاحي پروګرام په راتګ باندې د دې ادارې روح روا جناب علف خان شیخو صاحب، پرنسپل طارق جان صاحب او د سټاف ډېر زیات مشکور یم او تاسو ټولو مېلمنو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دې پروګرام ته چې راتلم په دې لاره باندې د دې ادارې یو ایډورټایزمنټ مې وکتل او په هغې باندې ما وکتل چې د دې ادارې فیس څومره دی. علف خان صاحب خلکو نه څه پیسې چارج کوي د دې بچو دونه اهم ذمه داري پوره کولو کې. چې مې وکتل یړله مې ورته دعا وخته، ځکه چې علف خان صاحب په خپله چې کله مونږ ګورو، کله چې پر کونډو رونډو د فلاح او د خیر دپاره لګېږي، کله چې ته یو مظلوم سره په څنګ کې ولاړ یې او د هغه سپورټ کوي. او اوس خو چې دی زمونږ فیلډ ته راغی، نو په دې فیلډ کې چې ما وکتل نو دی هغه خپل خلوص او مینه سره او کومې جذبې سره لګیا دی، نو زه خو دې ته سلام پیش کوم، ځکه چې په دې دومره د ګرانۍ په دې دور کې دا څومره فیس چې دی چارج کوي او بیا هغې سره یې لیکلي دي چې یتیمانانو لپاره فری تعلیم. نو حیران دا وم چې په دې 500 روپۍ کې به دې بچي ته سبق هم ښایي، یتیم هم پکې فری ساتي او د دې بچو تعلیم او تربیت هم کوي. نو بیا خپله په دغه وخت کې یو سوچ راغی چې یاره دا هر څه خو په یو شوق یو جذبې سره کېږي او علف خان صاحب چې کله نه موږ پېژنو نو دې خو لګیا دی د دې غریبو لپاره، د دې کمزورې طبقې لپاره، د دې لپاره خو چې کله نه زه دې پېژنم د دې یو جدوجهد دی روان دی. نو ما وایي چې دا پاسېبل دی، دا کېدی شي او دا به انشاءالله وبشي، ځکه چې په دې مخکې خو دې د عام ولس یو توانا اواز و او د عام ولس لپاره د کمزورې طبقې لپاره د غریب لپاره د ډېر لوی جدوجهد کړی دی. نو اوس خو زمونږ د لارې ملګری دی، ځکه چې زه خپله د دې فیلډ سره د تعلیم او د تعلم دې فیلډ سره زما تقریبا 28 کاله وشو، 28 سال نه زه په دې شعبه کې یم. خپله یو پرایویټ سکولز هغه مناظر مخې ته راتلل د کومې ابتدا چې کله مونږ ناوستی وه 94 94 کې، نو دغه شانتې مونږ هم یو جذبې سره او یو دغه سره لګیا وو چې مونږ به د دې علاقې دا خلک تعلیم یافته کوو او انشاءالله دې له به یو چینج ورکوو. دوه خلک داسې دي، افراد داسې دي، ادارې داسې دي چې هغې په دې تعلیم په دې شعبه کې لګیا دي کار کوي. یو حکومتي شعبه ده، حکومت چا سره چې پوره یو میکانیزم دی، یو پوره نظام دی، یو هغې سره ادارې دي، هغې سره شعبې دي،
هغې کې سیکټریټ دی، بیا پکې ډایرکټریټ دی، بیا پکې ډي او آفس دی، بیا پکې ایس ډي او آفس دی، بیا پکې پرنسپل آفس راشي او سکول دی. نو په هغې چې مونږ نظر واچوو او کوم سرویز مونږ وکتل، نو نن سبا چې ما وکتل نو د سرکاري سکول د پرایمري بچي باندې دې وخت کې د میاشتې 32-33,000 روپۍ لګي. تا په ذهن کې کېږي دا خبره 32-33,000 روپۍ د میاشتې د سرکاري سکول د پرایمري بچي باندې دا خرچه ده د حکومت. او دا د حکومت پیسې نه دي، دا ستاسو او زمونږ د ټیکسونو پیسې دي. دا زمونږ پیسې دي، زمونږ په دغه بچو باندې هلته کې هغې دا لګوي. اوس هغه څنګه لګي؟ هسې پټه خبره نه ده، تاسو یې ووینئ. د سرکار نظام، د سرکار سکول، هلته کوم بچې سبق کوي، هغه د هغه کارکردګي او د هغه آوټپوټ تاسو وینئ چې هلته نه ولې مونږ ته ښه بچي هغه مونږ ته مخې ته نه راځي. په مختلف شعبو کې که مونږ وګورو نو هم د دې پرایویټ تعلیمي ادارو بچي دي. که هغه انډیکیټ باندې مونږ وګورو، که هغه ایټا مونږ وګورو، که هغه نور ټیسټونه مونږ وګورو، ایون تر سیول سروسز پورې مونږ وګورو، نو هغې کې به اکثریت بچي دا به د پرایویټ سکولونو نه وتې وي او دغه مقام ته به رسېدلي. وجه سره وجه دا ده چې کله مونږ باندې کوم خلک مسلط دي، حکمرانان دي، زموږ دا نظام د چا په لاسو کې دی، نو د هغې پرایارټیز نشته، د هغوی هغه انټرسټ او هغه شوق او هغه جذبه هغسې نشته چې د قوم دا بچې دې روچت وي. ځکه چې 33,000 روپۍ خو ډېر شي دی د میاشتې په یو بچي چې لګي. ما زموږ یو میټینګ و، هغې کې ایجوکیشن منسټر هم و، هغې کې سیکرټري ایجوکیشن هم ناست و، او هغې ډېرې زیاتې خبرې کولې د خپل تعلیمي نظام حوالې سره. ما هغې ته یو سوال مخې ته کېښود، ما ورته ویل منسټر صاحب ته هم موجود یې او سیکرټري صاحب ته هم موجود یې، او دا تاسو مطلب چارواکي یې، ستاسو په لاس کې دا ټول اختیار دی. تاسو چې دا څومره پیسه په دې بچي باندې شو کوئ چې په دې بچي باندې د میاشتې دومره پیسې لګي، د دې په نیمه دا پیسې دا د پرایویټ سکولز ته ورکړئ. نو بیا دغه ځای کې تاسو ته مونږ یو اګریمنټ لیکل د سره، یو کمیټمنټ د سره کوو چې انشاءالله په دغه نیم پیسې چې دي دا به ستاسو حکومتي خزانې ته لاړې شي، په دې نور څه وکړئ، ډېر څه وکړئ، د فلاح کارونه وکړئ، د بچو له وکړئ، د قوم له وکړئ. او دا نیمې پیسې چې دغه کې بچ شي دا چې مونږ له راکړئ. نو زه سره دا کمیټمنټ کوم چې په دغه پیسو کې به مونږ دې له بهترین بلډینګ ورکړو او په هغه بلډینګ کې به بهترین سهولیات ورکړو. هغې کې به ایون سویمنګ پولز به دي پکې، هغې کې به هورس رایډینګ کوو، هغې کې به جیمز جوړو، او هغې کې به جدید ریسرچ لیب جوړو. ما یې دا زه تا سره لیکل کوم، نو تاسو حکومت به ښه شی په دې کې، حکومت به په دې کې ښه شی چې نیمې پیسې د هغه تعلیمي بجټ دا خو تا ته پاتې شوې، په سرکاري خزانه کې پاتې شوې، دا نیمې پیسې چې بل طرف ته لاړې نو د قوم دا بچي هم ښه شو. تا خو هلته په ټاټونو کې یې نولې دي 33,000 روپۍ خرچه ده په دې بچي باندې، خو په ټاټونو څه هم ورسره نشته. نو دا بچي به څه دغه ته جوړ شي، ولې خو ده ته انوالمنټ ورکړه. لکه علم خان صاحب په دې لږ ځای کې چې کوم سیسټم جوړ کړی دی او لګیا دی، ورته چې کوم
جذبه ده ما ته پته ده څه وخت پس به تاسو دا راووینئ دا به څه بل رنګ وي انشاءالله او دا به داسې سټیج وي چې یو سړی سوچ او تصور هم کولی شي. نو ما ورته وی ګورنمنټ هغه خبره اخوا دفاع کړه. مونږه د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د پلیټفارم نه بیا خپل یو جدوجهد شروع کړو. چېرې د کوم دا بچی دی دا مونږ چا ته پرېږدو؟ دا مونږ هغه نظام ته پرېږدو چې هغې کې د ده اړو څه سوچ او تصور نشته، د ده د ښه کېدو، د ده د جوړېدو، د ده د مستقبل، د ده د مخکې تلو هېڅ سوچ فکر نشته. ځکه چې هلته خو هر څوک وینئ تاسو مونږ د دې معاشرې خلک یو، د دې حکومتونو حصه یو او دا نظام مونږ وینو، مونږ د دې نه بار خو نه یو. ځکه زه خو سیاسي سړی نه یم، سیاسي خبرې نه کوم. دې تعلیمي ادارې له دله راځم چې دا تعلیمي ادارې دا چې شخصي تعلیمي ادارې ورته وایي دا خلک څه کوي؟ نو یو طرف ته هغه خلک هغه نظام چې میلیونز او بیلیونز روپۍ په هغې کې د هغې فنډینګ کي هغه د هغه بچي ته نه رارسېږي، د هغه بچي د ښه کېدو دپاره هغې کې څه رول او څه کردار نشته. ځکه هغې ادارې په شا پاتې شوې، وروسته پاتې شوې، هغه بچي راوچت نه شو. د کوم هغه مونږ چې څومره په جذبو کې لګیا یو دلته په وټونو کې یو بل سره دښمنۍ کوو، یو بل سره وژنو یو بل چې دا پلانې به شي ډنګرې به شي، خو د دې نظام کې په دې نظام کې زموږ د دې بچي د ښه کېدو سوچ او تصور هم نشي کېدی. بیا چې دغه نظام نشته نو څوک پې کوي؟ نو هغه به علب خان صاحب کوي، هغه به طارق جان صاحب کوي، هغه به طاهر امین کوي، او هغه به داسې انډیویجولز دا به کوي چې هغه به راپاسي چې چا په زړه کې ټوک ورته درد وي د قوم د دې بچو سره. ځکه چې د پیسو دپاره څوک وایي د علب خان صاحب دا سکول کلاو کړی دی، دا خو د منلو خبره نه ده چې هغه به په دې کې څومره پیسې وکړي. 500 روپۍ فیس دی او یتیمانان فري دي. نو دا سوچ خو نشته. نو بیا ظاهره خبره دا سوچ دی چې دا بچی جوړ شي، د قوم دا بچی، د قوم دا سرمایه، دا په داسې ټیک لار روان شي، داسې ماحول کې دا د ایجوکیشن وشي چې دې ته مخکې د چا ضرورت نه وي، دا په خپله خو ودرېږي، دا په خپله روان دي. بیا حکومتونه خو سوچ فکر نشته د دې قوم د دې بچي، خو دا اشخاص، دا خلک دا چې راپورته شوي دي، دا چې داسې په دې کلو کې او په دیهاتو کې او په ښاریو کې او په هر ځای کې د تعلیمي ادارې کلاو کړي دي، دا د هغه خلکو ذمه داري ده چې هغې راپاڅېدلي دي او هغوی د دې قوم د بچو لپاره دا دومره محنت کوي. اوس دا ټول محنت چې دی دا داسې هم نه کېږي چې یاره د دې شاته څه پلیټفارم نه وي، د دې سپورټ دپاره څوک نه وي، او دا بیا دغه خلکو ته دغه شانې پاتې شي. ځکه چې هغه خلکو نه خو خپل کار هم نه کېږي چې کوم هغې ته حواله دی. په دنیا میلیونز او بیلیونز او ډالرز کې راځي، ورنه بهر نه خلک راځي، دغه ته ناستې فیصلې کوي، پیسې راوړي دي چې نظام به مونږ یا پیسې به تاسو به درکړو ستاسو ذاتي اکاونټس کې، د قوم د بچي باندې که لګوئ که نه لګوئ ستاسو په خبره، نو هغه خو که لګي او که نه لګي هغه ستاسو نه پټ نه دي هغه څیزونه. دا انډیویجولز زه خو چې کله هم کښېنم زه خو ویم چې دا غازیان، دا مجاهدین، ځکه چې دا چې کله دې شعبې سره خلک اټیچ شي بیا هغې ته پته لګي. لکه علب خان صاحب چې به د څو ورځو نه لګیا وي، طارق جان صاحب به د څو ورځو نه لګیا وي د دې پروګرام، دا سټاف چې په څو ورځو نه لګیا وي، دا خو ایله د 4 میاشتو یا 3 میاشتو کارکردګي وه چې دلته کې مونږ وکتله دې ماشومانو. دا ډېر ګران کار دی، دې ځای ته راتلل
دې کې یو لفظ ویل د دومره خلکو په مخ کې باندې دا داسې اسانه خبره نه ده. دا د دې سټاف مهنت دی، دا د دې مشرانو مهنت دی چې په دې لږ وخت کې دا بچي د دې جوړ کړو چې ستاسو مخې ته ورته ودرو چې دا د دریو میاشتو کې دا ستا بچی راغی په دې سټیج باندې پرفارمنس کوي. کني دې سټیج ته چې ډېر خلک راځي شپې ربي ودرېدی نشي راغورځېږي. نو دا کله چې دا حوصله چې کومه دې له په دې یو څو لږ وخت کې ورکړه، نو جسټ امیجن، جسټ لږ سوچ وکړئ چې دا بچی دلته پاتې شي او دا لږ وخت تېر کړي، بیا به د داسې صورت حال کړي. انشاءالله دا تسلي ساتئ، دا یقین ساتئ چې دا انډیویجوالز، دا افراد، دا ادارې، دا واحد د دې قوم سوچ کې انسان د قوم د بچ یو کور دی، یو ځای دی، د قوم د مستقبل د داسې ادارو نه بغیر ناممکن ده. ځکه چې سرکار فیل دی، سرکار سره دا فکر او دا هم نشته. دا چې کله څوک ما په تاسو ته ووایي چې دوی به څومره محنت کړي د دې یو څو ورځو لپاره، خوبونه پکې حرام کېږي. بل دا شعبه پیغمبري پیشه ده، دا پیشه دا پیغمبري پیشه ده. زه درته خپل حقیقت نن خبره کوم چې 30 کاله مخکې ما کله د یو اداره جوړوله، د هغې نه مخکې مونږ کتل چې یاره زه به یو پرایویټ سکول به داسې کولاوم او زه به ښې ډېرې پیسې ګټم. دا زما سوچ و چې زه حقیقت وایم، چې زه کنفیشن کوم د دې خبرې چې ما زه به سمې ډېرې پیسې ګټم. خو چې کله دې ادارې مې کولاو کړه او اداره دې ماشومانو سره او په دې ماحول کې کله راګیر شوم، نو بیا ما ته پته ولګېده چې پیسې خو څه حیثیت نه لري په دې سیس کې. دا خو د دې بچي دا تربیت چې دی دا به څنګه کوم، دا بچي به څنګه جوړوم. نو دې کې شپې ورځې خوبونه به مونږ چې لیدل نو به د سکول کې دننه به ګرځېدو، هلکه دا شیز پکار دی، دا کول غواړي، دا بچي سبا به راځي، دا کول خوبونه به هم دا و، دروازې به هم دا و. نو دا داسې شعبه ده او داسې پیشه ده چې خدای شته چې لږ غونتې اخلاص په دې کې شامل وي، دا بل هېڅ هم نه پرېږدي. دا په 24 ګنټې دا ټیچر، دا پرنسپل صاحب، دا مینیجنګ ډایرکټرز، دا ټول په دې چکر کې پراته چې دا بچی به زه څنګه راوچت کړم، دې بچي ته به زه ښه تعلیم څنګه ورکړم، دا بچي به زه څنګه له دې معیار ته ورسوم چې دا سبا لاړ شي او دا زما عزت او زما دغه په دې جوړ شي. ځکه چې دا بچي یو ځای کې ښه کارکردګي وکړي، د دې ټیچر دپاره، د دې استاد دپاره، د دې ایم ډي دپاره دا ډېره لویه خبره ده چې زما بچي هلته کې ښه کارکردګي وکړي. هغه پیسو، هغه ټکو، هغه خبرې هغه ختمې شي، هغه نه راځي ذهن کې بیا. د دې بچي نه دا ټول سوچونه او دا فکرونه تاویږي. نو انشاءالله زه تاسو ته دا یقینداني او دا تسلي در کوم چې په دې علاقې، په دې بچو کې، په دې اداره کې چې کوم بچي سبق وایي، دې کې علف خان صاحب او طارق جان صاحب او دا سټاف یوازې نه دی، دې کې طاهر امین هم دې سره څنګ په څنګ داسې ولاړ او زه دا یقینداني او دا تسلیم تاسو راکړم چې موږ به هسې په دې بعضې خبرو کې چونکې زموږ د حکومت سره په دې ډېرو خبرو کې مسلې، نو موږ به د علف خان صاحب ته کتل چې زموږ د اواز د علف خان صاحب هغه ادارو ته رسوي به. انشاءالله زه دا تسلي ورکوم چې زموږ د 30 کالو تجربه او دا ټول سیکټر، چونکې زه خو ټوله صوبه ریپرزینټ کوم دې وخت کې، ټول صوبایي جنرال سیکرټري یم، د هرې ضلعې راته پته ده، د هر ځای راته پته ده چې کوم ځای کې د ادارې څومره محنت کوي، کوم مسایل دي، کوم مشکلات دي، او هغې مسایل مشکلات حل کولو کې په فرنټ رول د علف خان صاحب ته ډېره ښه پته ده، په فرنټ ولاړ یو او د دې بچو دپاره، د دې ادارو دپاره ټیک ټاک خپل فایټ کوو، خپل سټرګل کوو او تر نن
حاله پورې دې وخته پورې الحمدلله کامیاب یو ځکه چې اخلاص دی هغه رب ته پته ده هغه انسان ته پته نه لګي دننه چې څه دي هغه ډایرکټ خپل هغه رب ته پته دی چې دا کس لګیا دی په کوم سوچ په کوم نیت لګیا دی چې نیت ټیکي نو بیا د سړی اوس نور سوچ هم نه کوي هغه بس رب ملګری شي او چې رب ملګری شي کامیابي یقیني شي کامیابي یقیني شي زه د پن پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د صوبایي جنرال سیکرټري په حیثیت باندې دا اداره اون کوم د دې ادارې دا بچي اون کوم او دې ادارې کې چې څومره ټیچرز ټریننګ دی دا زما ذمه چې څومره ټیچرز ټریننګ دی هغه په ارلی چایلډهوډ ایجوکیشن باندې کوم چې دا لومبي ماشوم راشي سکول ته دا پلی ګروپ نرسري پریپ دا ډېر اهم کارونه دي ځکه چې ریسرچ دا وایي چې په دغه وخت کې دا بچې تقریبا 80% او 90% دا زده کړه چې وشي بس په دغه بیس باندې بیا دا ټوله زده کړه زه روانه نو هغه به وده دومره سټرانګ کوو انشاءالله دومره به سټرانګ کوو زه به خپل کوارډینیټرز دلته رالېږم د دې ټیچرز ټریننګ به انشاءالله زه به دا ټیچرز خپل ادارې ته بوځم زه به د دې التم ټریننګ کوم زه به د دې ماشومانو په یو قدم باندې په یو تګ باندې نظر ساتم او انشاءالله چونکې زموږ خو کار دغه دی موږ ځان دغې ته وقف کړی دی شپه او ورځ د دې علاقې د والدینو ته دا تسلي ورکوم چې الف خان صاحب شاته یو ډېر لوی ټیم پروت دی د طالب جان صاحب شاته یو ډېر غټ ټیم پروت دی دومره غټ ټیم چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې د دې بچو لپاره به دلته به د الف خان صاحب او طالب جان صاحب له به دلته څومره خلک راځي د دې بچو د بهترۍ لپاره بله د خوشحالۍ خبره چې دوی دلته کې لکه د قرآن او د حدیث او د حفظ او د علم هغه ورسره د دې بچي هغې کې هم تیاروي نو دا څومره د ګټه خوشحالۍ خبره ده چې یو طرف ته دا بچې دنیایي تعلیم چې کوم هغه هم د باندې فرض دی داسې نه ده چې دنیایي تعلیم باندې کې بیا به مخکې څنګه دی په دې دنیا کې الله پاک د هغې نه منې کړي نه نو هغې باندې زور دی چې هغه هم زده کوي لکه وایي چې تاسو د ځمکې او اسمانونه ولټوئ نو ځمکې او اسمانونه چې لټوئ خو په دنیایي تعلیم باندې به یې لټوئ او بیا د دین په باره کې هم دی چې هغې څومره سختۍ سره په هغې ویلي دی چې دا به زده کوئ نو دوی خو دواړه دیني او دنیایي دواړه لاین یو ځای روان کړي دي سوال نه پیدا کېږي چې دا بچې کامیاب نه شي دا خو زه منم نه چې د دنیا تعلیم بهترین او بیا شاته دومره غټ ټیم هم دی او بیا هغه بچي د تربیت دپاره د حمایت دپاره دومره بهترین مواقع نو هغې کې به او بل طرف ته دلته کې معلم تاسو ته هغې ذکر وکړو چې یاره دلته کې به موږ حفظ هم کوو علم هم کوو دا بچې به د هغې کې هم تیار وو نو یاد ساتئ دا نن ډېره مبارکه ورځ ده دا نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او دا ستاسو لپاره د خویندو لپاره د ورور لپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې دغه سوچ والا کس دغه فکر والا کس دې علاقې ته راغی او صرف مقصد یې دا دی چېرې د دې علاقې دا بچي دی یو ښه انوایرمنټ میلاو شي او ښه تعلیم میلاو شي او ښه تربیت نو زه سلام پېښ کوم داسې کس ته چې په داسې حالاتو کې او په داسې وسایلو کې هغه خپل همت نه پرېږدي او لګیا دی د بچو لپاره کار کوي انشاءالله دا به مونږ وخت سره ثابت کړو چې دا اداره به یو مثالي اداره جوړو انشاءالله دا بچي به امبیسډرز جوړېږي دا بچي به د دې ادارې نمایندګانې او دا به ستاسو کورونو ته چې درځي تاسو ته به پته لګي چې زموږ بچي کې څه تبدیلي را روانه ده او زموږ بچي څه زده کړه کوي نو ډېر خوشحاله یو په دې موقع باندې او انشاءالله د دې
والي سره چې دا بچي لاس چې کوم مونږ ونیو یو دومره غټ پلیټفارم نه یو پوری صوبایي پلیټفارم نه چې هغې کې مونږ سره هر قسمه ادارې دي چې هغه په بورډ کې پوزیشن یې هغه د هغې ماشومان چې دي هغه په هر امتحان او په هر میدان کې کامیاب ترین بچي دي نو هغه ټول وسایل هغه ټول زده کړې هغه ټول څومره چې د هغې هغه محنتونه خلکو کړي دي هغه موږ راوړو او دې ادارې دلته کې بیا دې بچو لپاره به انشاءالله هغه ټولې زده کړې دې بچو ته راوړو په دې اداره کې په دې علاقه کې انشاءالله دا بچي به ستاسو لپاره او د دې ادارې لپاره به انشاءالله د فخر سبب جوړېږي آخر کې چونکې خبرې ډېرې زیاتې دي خو چونکې مقررینو مو شو د ماشومانو پرفارمنسونو او بیا خلک تنګېږي لږ چې ډېر تقریرونه اوږد شي نو زه د دې ادارې لپاره د پرنسپل صاحب نه به تپوس کوم چې دې وخت کې دته څه داسې یو دغه ضرورت دی نو انشاءالله هغه زما د ذمې شو هغه د پرنسپل صاحب نه په تپوس باندې انشاءالله هغه زه پوره کوم هغه داسې څه دي انشاءالله چې د ادارې ته او د بچو ته بې ضرورت دي ستاسو د راتګ ډېره مننه او دعا به کوو انشاءالله چې دا اداره دی دین دوګني رات چوګني ترقي وکړي او دا بچي دی دین دوګري رات چوګني ترقي وکړي الله ډېر خوشحاله ساته